نبی علیه الصلوۃ والسلام بل طریقه دي ته خیری ده څکه چیرې تاسو په دې کې شک کوي نو شک نه ځون او بستلو د بره تاسو داسې کوي چې لګي غونې لوس کې وبره خلې او بیا خپل پرتګي منې چړي کې کوي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريرة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحد. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکه طهارت ولا خبر شروع دي نو مخکې حدیث هم طهارت په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې اتقوا اللاعنین دو ملامت کوونکو نظرونه وساتئ چې یو لیاري کې امتیازي کول دي او یو په سویري کې امتیازي کول دي. نن حدیث هم طهارت متعلق ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي طهارت حاصلوي تاسو طهارت کنه حاصلوي ته امتیازي وکي دی هغه ول سړي کې دیر شي هغه نه ځون نسته نو هغه نه به تاسو عذاب ملويږي. اندرنګ چې کوم د دویم د بد کور ولا تذکرہ کوي چې چغل خوري هغه نه هم ځون ساتي. او برګي حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره روانو په قبرستان باندې ورغلو دوا قبرونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت وحی په ذریعہ سره دا وروخیل چې د غوړو قبرونو کې عذاب ده. نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت نه دعا وکړه الله رب العزت ورته او فرمایلو چې د سیوکه ایواشنا لاش تر وخله په دوه باندې کېږي څومره پورې چې د ولا لاش تلمداوي دوی باندې به عذاب هلکاوي کم بوي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی دوړو ولا عذاب ولا وجه وخیله چې د دوړو ته عذاب کوم دا غټ عمل د وجه نه نو چې دوی نه دوی ځون ستلې نشو بلکې معمولی عمل ځون تر ستلې شو یو عمل دا چې دوی به امتیازو نه ځون نه بچ کولو یا خو به کپڑے بالموز شولې وینځلې وینا اور یا به کوم د امتیازو نه بچ کېدلو هغه در چې دوی به داسې ځای کې امتیاز کول چې دې ته به چړي کې ورتللې هغه چړي کې به دې ته ورغلي هغه به صفه کول نه بالمزین بجون نو بستلو المنزه پر بیداسي بالمزین ځون او بستل واجب دي امدسي سکونه مستحب دي چې خو مخو ځون ته پوک ساتي ځون به برابر وي یا د سې ځای کې امتیاز کول چې هغه ځای توبه نه د سې رټیټ ده ته امتیاز کوي ټول امتیاز توبه نه سکون ده او په سې رځي تور سره بالمزه کې د سې ځای نه ځون ستل پکور ده. یا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غور کې امتیاز کول دین سکون نه معنا فرمایلی د غور کې امتیاز ما کوي کې دی شي ورګي څه موزي جناور وي هغه در باندې روزي او ته نقصان در نه کی. یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه ځون دې امتیاز ول سړي کو نه وسته ځکه عام عذاب قبر څکون دغه امدغه نه ملويږي عام عذاب قبر اور بل دینه وسوسه پیدا ویږي انسان څخه لته شمیدې زوي کی استبراونه کی ځون پوک نه کی نو به ورنه وسوسه پیدا شي چې یاره ده چړي کی کوم څه د دې اوس د میتیز ولدي او کدا د استنجو کوم ابو سره کده اغه ولدي د وجنه استبرا کول فکور ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل طریقه دي ته خیری ده چې کچیر تاسو په دې کې شک کوي نو شک نه ځون او بستلو د بره تاسو دسی کوي چې لګي غونې لوس کې وبره خلې او بیا خپل پرتګي منې چړي کی کوي چې تاسو ته دا احساس نه وي چې د پرتګ اوس مول لنده ده چې دا اوس میتیز د وجنه خو نه ده نه بلکې زین برته چی چې دا مور ته کومې چړي کی کړی دي هغه د وجنه هغه وسوسې نه وتلو د پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه هم خېدی ده اور دویم شی چې کوم دا هغه چغل خوري ده هغه په دوی باندې عذاب چغل خوري د وجنه چغل خوري دي ته ویل کیږي چې یو خبره وړي بل نه خبره وړي بل ته اخته کول د پر یو دا غیبت یو دا تهمت غیبت یو سړی کی خبره شتو ده خو هغه ته هغه نه پاشي شو هغه پس خبره کوي داسې خبره ده هغه په مخ کې څه کوي هغه باندې باد راځي دي ته غیبت ویل کیږي. تهمت دا ده چې یو سړی کی خبره سره غشتونه بد عمل ورکشتونه تو هغه ذکر کولو چې دا فلانی خو دا د عمل ده دا کارونه کوي دا تهمت ته ځکه کې سره شتونه ده چغل خوري دا د سیونه خبره وړي بل تخته کوي د پر بل نه خبره وړي بل تخته کوي د پر دي ته نمیمه ویل کیږي په عربی کې
چغلخور ته نمام ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يدخل الجنه النمام. چغلخور سړی به کوم د هغه جنت ته نه داخليږي. او د حدیث مقصد دا ده چې ځون پاک ستل ظاهرا هم باطنا هم. ظاهرا ځون وسته د میتیز چړیکونه، باطنا ځون وسته د غلطو حرکتونو نه، چغلخوري وغیرہ نه. اور بل دی حدیث نه دا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت خپل وحی بذری سره دا خدلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د غیب العلم نو چې قبرونو کې عذاب معلوم کړي وي. لکه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت د غیب العلم ور کړلو اور هغه کوم د قبرونو مړی روبستنی منی شروع کړلو. اندرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم الله رب العزت دا علم ور کړلو اور بیا دای ورته هم ور وخدلو په خپل وحی په ذریعہ سره چې تور منی د شنا لاښته کېږي د دی په ذریعہ سره په دې منی عذاب هلکاوي. دا عادت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منقول ده. هغه د بعد صحابه نه دا عادت نه د منقول چې صحابه به چیته شنا لاښته کوم د په قبر مندي شي وي چیرې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل دي نو د شنی لاښ د سره عذاب کمیږي نه. دا صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا خاصه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کېږدول او الله رب العزت ورته حکم کړو د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کېږدول. حدیث عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے روایت قال دا فرمای مر النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شروع بقبرین په دوه قبرونو باندې فقال انهما لا يعذبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو د غدوړو ته عذاب کول کیږي او ما يعذبان فی کبیر څغټه ګناه د وجنه نه چې دوی ته څغټه ګناه کړی وي. ګوره دې کې نبی علیہ السلام فرمایلی څغټه ګناه د وجنه نه یو مقصد خو دا ده هغه وخت پورې دا کبیره ګناه نه به ورسته الله رب العزت ته حکم وکړلو چې نه د دوړه ګناهونه چې کوم دي دا کبیره دي. دویمه وجه لکه مو درته تشریح کې بیان کړله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و فرمایلو چې دا کبیره ګناه نه مطلب دا چې دا دومره غټ عمل نه د سینې سره ځون نشي ستای سمیته څنګه بچ کېدل دا څه غټ عمل ده ځون وسته کنه چغلخوري ما کوه کنه دومره غټ عمل خو نه ده. نو ما يعذبان في كبير څه غټ عمل د وجنه دوی ته دا عذاب نو. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. هر څه یو کوم دی بځون نستلو تشمیتازونه. و اما الاخر هر چې دویم کوم د فکان يمشي بالنميمه دا کوم د چغلخوري به کوله ثم اخذ جريره رطبه بنبي عليه الصلاه والسلام د کجوري ولا ایواشنا دیوانی ولا ټوکړه راوخستله فشقها په منځ چیرې کړله بنسفین دوی ټوکړي ثم غرز في كل قبر واحد به خخ کړله په هر قبر باندې وایو. قالو صحابه ورنه تاسو کړلو یا رسول الله لما صنعت هذا تو دا ویلی وکړلو فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا. نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې امید ده چې په دوی باندې به عذاب هلکاوي څومره پرې کوم دا ټوکړي وچینوي. دا حدیث کوم دی بخاری شریف هم دا او د مسلم شریف کې هم دا حدیث موجود ده. الله رب العزت د خبر عمل کوم توفیق نصیب کړي. صدق الله العظیم.